کړی شي او اسلام د مسلمانانو په مزغو کې ژوندې وي په دماغو کې ژوندې وي په فکر کې ژوندې وي یعنی مسلمانانو که حکومتی شکست عسکری شکست هغه وموندو خو چې مسلمانان د فکر شکست او د سوچ شکست اونمومي دا غي د پاره سم مهنت پکار دی عالمانو دا غي د پاره سوچ کو مهنت کو او چې دا بکیږي په مدارس باندې دا بکیږي په مدارس باندې نو هغه په هندستان کې د مدارس بنیاد کې خود د هغه مدارس برکت دی د هغه مدارس په توسط باندې د هغه مدارس په مهنت باندې کنن د دعوت مهنت دی نو په مدارس ژوندې دي که د جهاد مهنت دی په مدارس باندې ژوندې دي که جماعتونه آباد دي په مدارس باندې آباد دي که زما استاد د سیاست په میدان کې د اسلام आवाज لګي نه به د مدارس په وجه باندې لګي که زما استاد په غم او په خادای کې د اسلام आवाज لګي نو د مدارس په خدمت باندې لګي زما استاد کې کو روح ته او حیات ته او مذهبي ژوند دینی زندگی دا نو هغه د وجه د مدارس نه ده هغه مدارس په وجه باندې ده کدا مدارس خدای مکا یو طرف تشي منګ او تاسو نه داس شو لکه زمنګ او تاسو نه روح واغستل شو په اوسنی وخت کې د مدارسو اهم ضرورت ته چې کله عالمان وي بادشاہان مسلمانان وي او کله دور د اسلام د بادشاہت وي او اسلام حاکم وي نو چې بیا بادشاہ کمزای کی اجازت ورکي اغه زید مدرسه جوړ شي چې چاله ورکي اغه زید جوړ شي ضروری نه ده چې هر زید مدرسه وي او هر زید کار وي خو چې کله اسلامی مملکت ختم شو اسلامی حکومت ختم شو دا ذمہواری ټوله د علماء کرامو په اوګو باندې رااله د عالمانو په اوګو باندې رااله نو اوس عالمانو لا پکار دي چې کوسه په کوسه کلی په کلی مدارس آباد کی چې نا خبره مسلمانان داغي میشن نه خبردار شي د اسلام د خدمت نه خبردار شي د اسلام د مهنت نه خبردار شي تاریخ د اسلام هغه چې ژوندې دي په مدارس ژوندې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام که یو طرف ته جمعات جوړي نو بل طرف ته مدرسې سره سفر آبادیږي د اصحاب الصفه سفر آبادیږي او باغی کې طلباء کرام صحابه کرام هغه سبق کوي پراتوی باغی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل نواسو سرسایه د خپل نواسو حقیقت کوله او پاغي کې وختو خرول سپینو سره اوتلل ودا چاله ورکو دا چې کوم سپین تلل شوی د وختو سره دا چاله ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مصرف د اصحاب الصفو د طلباء کرامو نه بل خنشتري نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خیرات او صدقات هغه اصحاب الصفو للیږي نغی منتظم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترزیه جعفر رضی الله تعالی عنہ دی هغه ته ام المساکین ویل ام المساکین هغه باغی له ډوډۍ بندوبست کو طالبان به په سور باندې ورتل چې کله باندې هغه کار ورتل وي موږ له ډوډۍ بندوبست کو کله کله به ورته مشک رابار کو د غبین ګوډه به ورته رابار کو وای نور څه شي نشته دا ځان لسټي دا ځان لسټي دا غي خدمت د طلباء او خدمت د دین خدمتو د مدارس خدمت د دین رفعت او بلندی ده مدارس سره محبت د دین سره محبت رفعت او بلندی ده او لکه څنګه چې منګ او تاسو ګورو چې بازار کې نیم بازار هغه زمنګ میډیکل سٹور میډیکل سنټر اسپیټال وی چې ګورو منګ او تاسو دا زمنګ د بدن شفاخانی دي بدن شفاخانی دي لکه څنګه چې زمنګ بدن ته د شفاخانو ضرورت دی د اسپیټالونو ضرورت دی د قشانت زمنګ روح ته د شفاخانو ضرورت دی د اسپیټالونو ضرورت دی د روح شفاخانی هغه د قران مراکز دي
د روح شفاخانه هغه د قران کریم مدارس دي چې قران کریم بیانېږي زمونږ روح په ترقې باندې وي توحید بیانېږي زمونږ روح په ترقې باندې وي کدا نیوي نو بیا موږ یو عام زناور یو دا غي د پاره موږ بندوبستونه کوو دا مدارس زمونږ نیمه زندگی ده بلکې اصل زندگی ده ځکه انسان اصل عبارت هغه د روح نه دی موږ او تاسو نن د بدن شفاخانو ته د بدن سکولونو ته ډیره توجه ورکړی ده ډیره زیاته توجه کالجونه سکولونه کوڅه په کوڅه زیاتیږي چا دا مونویل چیرې پلان کیږي کې سکول شته بل سکول ته ساجت ته خو کچرته کې مدرسه زیاتیږي ویا غځای مدرسه بلی ته ضرورتو بلکې د اهل علم نه به دا خبره واوري دا ډیره د افسوس خبره ده د مدارس زیاتیدل دا خود دین ترقی ده دا د دین رفعت ته او د دین بلندی ده هر یو لا د مدرسې سره محبت لرل پکار دي اسپیټال زیاتیږي چا داونه وي چې زوړ اسپیټالو نو د خار نیوي اسپیټال ته ضرورتو سرکاري اسپیټالو نو میډیکل سنټرو ته ضرورتو چې پرایویټ جوړیږي ډاکټران یو وو نو بل ته ضرورتو د بدن د لپاره منګه چرته اعتراض وارد نکو سکولونه په یو کلی کې 15 هغه چې کم نه وي کما مدارس په کلی په سر یو ورسېدم ډیره خلا د کلی په سر مدارس چرته دي او چې کلی کې مدرسه سیوا شو دا د روح شفاخانه سیوا شو دې طرف تم توجه پکار ده خپل اولاد هغه مدرسې طرف ته لګول پکار دي او مدارس سره مدد او تعاون دا د عالم د عوامو سمداري ده په خوا به حکومتونو کول اوس حکومتونه دې طرف ته توجه نه کوي هغه سکول طرف ته توجه ده بدن طرف ته توجه ده خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار امام دا ټول چې کمنو د بدن غلامی شروع ده روح د خلکو نه لري پاتې شوی دی روح مردم به فضل څو ایجابو دی چې خوشبو دی د خلکو توجه د الله تعالی دین طرف ته او روح طرف ته نشته دی رونو دا مدارس دا په عالمی سطح د دین د رفعت او د بلندۍ ذریعہ ده او زمونږ په شخصي تور باندې زمونږ د روح اصلاح ده شفاخانه ده مشایخ کرام ناس دي